نن مې درله د اولاد دپاره یو مجربه وظیفه او عمل راوړی دی. زمونږ هغه وروڼه خویندې چې د هغوی اولاد نشته دی، یا اولاد شته دی خو نارینه اولاد نشته. د حضرت ذکریا علیه السلام یو مبارکه وظیفه او عمل دعا مې درله راوړې ده. یو انسان وایي چې زما د حصول اولاد دپاره نارینه اولاد دپاره وظیفه کومه، نو دا وظیفه دې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، د رب کائنات نه دعا ده چې تاسو به روغ یئ، جوړ به یئ، د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلئ. رب کائنات مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د زندګۍ تمام ضروریات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړه. الله تعالی مو د مخلوق د محتاجۍ نه وساته. الله تعالی دې موږ ټولو له د خپل در نه ډېر مال او دولت او خیر او برکت راکړي. نن مې درله محترمو ډېره مبارکه وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د هغه وروڼو خویندو دپاره یوه مجربه ده چې د کومو دپاره اولاد نشته دی، 10 کاله 15 کاله 20 کاله وشو، نو دا وظیفه دې په دې طریقه باندې وکړو. ډېر ملګري وایي یار موږ وظیفه وکړو لیکن په هغه کې کار نه کېږي. نو تاسو په هغه طریقه باندې کوئ وظیفه کومه طریقه کار چې تاسو ته په وظیفه کې وښودلی شي یا کې خیر او برکت وي، بل په هغه طریقه باندې د کابرینو چې کوم د عمل را روان وي په هغې باندې صوفیه کرامو چې کوم د عمل کړی وي د هغوی تجربه وي، نو هغه ټایم لازمي او ضروري دی په وظیفه باندې خپل ځان دا پویه کوئ. محترمو، زمونږ تمام خویندې وروڼه ته درخواست دی چې د خپلې زندګۍ کې یو ځل د خپل اولاد دپاره دا وظیفه لازمي وکړئ. په کومه طریقه چې درته وښودلی شم په هغه طریقه باندې وظیفه وکئ، په یقین سره یې وکئ، په اخلاص سره یې وکئ، نو په دې کې به ډېر خیر او برکت وي. وظیفه اوږده نو مختصره وظیفه، تاسو به کښېنئ، د ماسخوتن مونځ نه پس به کښېنئ، 11 کرته به درود ابراهیمي ووایئ. هغه درود شریف کوم چې موږ په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، یعنی درود ابراهیمي کوم چې په مانځه کې لوستلی کېږي. د هغې نه پس به 314 کرته د آیات وظیفه وکړي. خو شمار کې به غلطي نه کې، شمار به په صحیح طریقه کې کاونټر تسبیح په هغه طریقه باندې چې تا نه شمار کې غلطي نه راځي. د آیات به ولولې ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا دعا د ذکریا علیه السلام چې د هغه اولاد نشته دی دعا کوي، الله تعالی هغه له په بوډاوالي کې زوی ورکوي، حضرت یحیی علیه السلام. نو محترم او مبارکه وظیفه ده. زمونږ د قرآن آیاتونو پخوانو امتونو له ډېر خیر او برکت ورکړی دی، لیکن نن موږ سره پوره قرآن شته دی، عمل پرې نه کوو. زمونږ د قرآن عظیم الشان یو آیات زمونږ نه مخکې امتونو ته خیر او برکت رسولی دی. یونس علیه السلام د مۍ په خېټه کې دی، زمونږ د قرآن یو تلاوت وظیفه کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الله تعالی نجات ورکوي. نوح علیه السلام کشتۍ کې دی، د طوفان نه ځان خلاصوي، د طوفان نه د بچیو دپاره وظیفه کوي، کشتۍ ته خیژي، نو زمونږ د قرآن تلاوت کوي بسم الله مجریها و مرساها آیات تلاوت کوي. ابراهیم علیه السلام په اور کې دی، زمونږ د قرآن تلاوت کوي. نو موږ سره نن پوره قرآن شته دی، عمل لازمي دی. زمونږ د قرآن یو آیات کریمه مخکینی امتونو ته خیر او برکت ورکړی دی، موږ سره نن پوره قرآن دی، خو عمل وکئ، یقین وکئ، اخلاص سره وظیفه وکئ، الله تعالی به ستاسو ټول مشکلات حل کوي. چې کله 314 مرتبه دا تلاوت وکړو د دې وظیفې، بیا به آخره کې درود شریف بیا ووایئ، دا عمل به تاسو جاري ساتئ، انشاءالله الله تعالی به درله خیر او برکت درکړي.